په چارسده کې یوه جینۍ پلار د ناموس په نوم وجلې ده. علت یې دا و چې یوه نارینه ملګري یې په ټولنیزو رسنیو باندې بې حجابه ویډیو خپره کړې وه چې هغه یې پلار وکتله، نو د هغې وروسته یې په ډزو ویشته. د چارسدې د صدریاب وینو ګړی یوه جینۍ خپل پلار د ناموس په نوم وجلې ده. د کومې ویډیو چې تېره ورځ په سوشل میډیا باندې وایرل شوې وه. د وجلې شوي 19 کلنې سلما نومې پیغلې مور خیبر نیوز ته وویل چې لور به یې د غربت له وجې په اسلام آباد کې کار کولو، چېرته چې د دې د موبایل نه د کرک ضلعې مټاخیلو سیمې اوسېدونکي لقمان نومې تن شخصي ویډیوګانې پټې کړې وې او هغه یې په سوشل میډیا خورې کړې وې او د هغې وروسته پلار په ډزو ووجله. د وجلې شوې پیغلې مور زیاتوي چې خلک کمې ویډیوګانې پټې کړې وې او د نور بدنامۍ د یرې نه بچ کولو لپاره یې تعلق ته مجبوره کړه. وایي چې زما د لور د وژنې اصل ذمهوار لقمان دی او د هغه نه دې پوښتنه وکړی شي. بس ملته پوښتورې زما خاوند راغی موږ خبر نو لکه زه منځ کې خبر ومه لکه چې دا ویډیو د دې راله خو پلار یې خبر نو پلار یې بار خبر نو ما ته یې غږ نه کو زه خبر وم ما هغه ته غږ نه کو د یرې نه چې پیغله رسوتو نه وي. بس مزغو یې کار ونه کو د پلارو او هغه لور یې وویشته. هغه پلار به هم خپی موږ هم خپو چې دا واړه ماشومان دي زما دوی له به څوک روړي څوک به ګټي زه یې خبرولم هم نه زه یې نیم خبر کړی او ما هغه نه خبرو کرک کې کوډاخیله دغه زیرې پټ کړی و ته تعلق معلق نشته د ما لوریانې داسې نه دي چې دا تعلقات والا وي خو بس بیا کارونه یې ولې کول پردي ټول ویډیو یې ځان ته اړولې وه. هر څه دې کې د ګډاګانو ویډیوګانې دي دې کې سمې ویډیوګانې دي بس دا هر څه موبایل یې وله غونډ تش کړی دی هر څه یې ترې اړولي دي. نو بس هغه زما د لور سره دقه چل وشو بس پلار وویشته. نو د وجلې شوي جینۍ مور د خپل خاوند او د ملزم لقمان په ضد سیټي تاڼه کې مقدمه هم درج کړې ده چې پکې د مرګ او د ناموس په نوم وژنې د پی درج دي. د چارسدې د پولیسو ډي اس پي علمزیب خان وایي چې ملزم تښتېدلی د دوی پلټنې پیل کړي دي او زر به یې پلار ونیولی شي، خو وایي چې کم تن ویډیوګانې خورې کړې وي نو د هغه په ضد کاروي کول د دوی کار نه بلکې د FIA کار دی. بختیار ګل چې دی نو دا د مقتولې والد صاحب او هغه قتل کړی ده او پراپر موږ د هغې د والدې طرف نه FIR رجسټر کړی دی او هغه پسې موږ ټیمان راکړي ګرفتار یې پسې انشاءالله زر تر زر به بختیار ګل ګرفتار. تفتیش کې خو داسې موږ ته فلحال څه داسې هغه لینک موږ هم چیک کوو ګورو خو فلحال داسې موږ ته خاص داسې هغه نشته. FIR خو موږ کړی دی 302 بقایا هغې چې کم کسان یادوي یا کم کسان هغې دغه کوي یا خو سایبر کرایم والا FIA والا یو دغه دی بل چې هغه کومه ویډیو یادوي هغه تقریبا کال یو نیم کال مخکې دوی وایي چې دا اسلام آباد کې جوړه شوی اسلام آباد کې د مقتولې یو کور کې کار کولو او هلته نه هغې بیا خپل د دې جینۍ خپل ګروپونه نو هغې کې بیا هغې شیر کړی دی یا بل چا په ذریعه باندې هغه هم چک کوو ګورو. د بشري حقونو فعالان وایي چې وجلې شوي جینۍ سره 3 ځایه کې ظلم وشو. یو دا چې په زوره خلک د ځان سره تعلق ته مجبوره کړه، بله یې ویډیو خوره شوه او دریم دا چې ووجلې شوه. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز.